حکم چې د الله تعالی شي او کله یو انسان نه الله تعالی خوشحاله شي الله تعالی مخلوق د هغې تابع کوي. اوس په دې معاشره کې موبایل دی او داسې نور آلات دي د خبر وړلو دپاره، لیکن مخکې دور کې انبیاء علیه السلام و تسلیمات د انبیاءو نه یو نبی دی حضرت سلیمان علیه السلام، او د هغې واقعه قرآن کریم کې چې کوم دی راغلی ده د سلیمان علیه السلام یو فیرا وتفقد الطیر، سلیمان علیه السلام یو فیرا د مرغو زیرې اخیستله. ګوره د ښه باچا صفت دا دی چې هغه باچا به د خپل رعایت خیر خبر اخلي چې زما رعایت څنګه دی، څوک موجود دی، څوک شته، بچا ظلم کېږي، څوک مظلوم دی، دا د باچا یو حق جوړېږي. نو سلیمان علیه السلام فرمایل ما لی لا ارى هدهد ام کان من الغایبین، زه خو پکې هدهد مرغه چې کوم د ملا چرګک زموږ دا خلک وایي دا خو پکې ما ونه لیدم. نو الله تعالی فرمایل لږ ساعت وروسته ملا چرګک راورسېده. د هغې د راتګ نه سلیمان علیه السلام مخکې ویلي وو چې زه به دې له سزا ورکړم، یا به دا چې کوم دی ما ته یو دغه ووایي عذر ووایي تر دې د وجې نه زه موجود نه وم. چې کله ملا چرګک راورسېده سلیمان علیه السلام ورته وویل ته چېرته تللی وې د اوسه پورې؟ هغه ورته ویل د الله پیغمبره جلدي مه کوه او تا ته ما د یو قوم خبر راوړی دی، د هغه یمن د بلقیس قوم خبر مې درته راوړی دی او ته د هغې نه ناخبره یې. د دې نه مسله د غیب معلومېږي چې ګوره انبیا علیه السلام غیبدان نه دي، د غیب نه خبر نه دي. تاسو وګورئ ملا چرګک ته هم دا پته ده چې دا د غیب نه خبر نه دی، لیکن د دې دور منجور دا د دې خبرې د دې عقیده دومره بیکاره ده د ملا چرګک عمر هم سمه نه ده، ځکه هغه دا دعوه کوي چې دا بابا را قبر کې چې پروت دی دا زموږ بار د حالاتو نه خبر دی او سوچ را دیرې په خوا باندې ورشي وایي په دې کې هغه ورته لاندې ګوري د قبر نه ورته ګوري. دا څومره بیکاره او بېایمانه او بې ادبه خبره ده. نو سلیمان علیه السلام د وجه داسې یو قوم ما ولیده چې د هغې مشره ښځه وه، مشري ښځې کوله او ولها عرش عظیم، هغې یو غاړ تخت جوړ کړی و. د ښځې مشري دا ګوره ډېره بده ده چې کله د کسرا باچا ښځه مشره شوې وه نو نبي علیه السلام فرمایلي وو هغه قوم به الله کامیاب نه کړي چې د قوم مشري چې کوم د ښځو ته وسپارلی شي، د کوم قوم مشري زنانو ته وسپارلی شي دا قوم به الله تعالی چرې کامیاب نه کړي. تاسو په خپله باندې سوچ وکئ زموږ په دې دور کې چې کوم دی زموږ د پاکستان وزیر خارجه ټول عمر دپاره ښه دی، نو داسې قوم به الله کامیاب کړي چېرته چې وزیر اعلی دې ښه دی، داسې قوم به الله کامیاب کړي نه کامیابوي. نو لهذا د هرې پارټۍ والا او تنظیم والا دپاره پکار دا ده چې ښځه مشره نه کړي بلکې سړی را میدان ته کړي، سړی چې کوم دی را مخ کړي. هغه ملا چرګک ته هم د تعجب خبره ښکارېدله او بې ملا چرګک سلیمان علیه السلام ته وویل چې دې قوم به د الله نه ماسیوا نور ته سجدې لګولې. عجیبه خلک وو، خپل پیدا کوونکي او خپل خالق او مالق یې هېر کړی او نور د سجدې لګولې. نو سلیمان علیه السلام وایي زه ستا انتها ده لرم چې زه دروغ وایي که رښتیا وي. نو خط یې ورله ولیکو او دا خط به لویسه ولاړ شه بلقیس له ورکړه. خط کې ورته ولیکلی انه من سلیمان، دا خط د سلیمان علیه السلام له طرف نه لیکلی کېږي بلقیس ته، د یمن چې کومه مشره ده هغې ته لیکلی شي، د قوم سبا مشره. نو ملا چرګک هلته خط ویوړو او دا داسې یو ښځه وه چې دې د جنګي خلک چې کوم کمانډران دي د هغه 12,000 وو او د هر یو لاندې چې کوم د 12,000 پوځ وو د ډېر سوا پوځ او لښکرې وي. نو دا خط د مرغۍ راوړو، مرغۍ خط راوړو، ډاګي نه و بلکې مرغۍ وه او د ملا چرګک دا خط راوړو او بلقیس سوده وه او په کوټه کې چې کوم دی ورکوټ یې شانسوړو پا کې چې کوم دی دا ورننوتله او د بلقیس په دې سینه باندې چې کوم دی خط کېښوستو او چې کله بلقیس را پاڅېدله او خط یې ولوستو نو په هغې نه د خط سره یو روب رالې او بیا خپل د سیملۍ خلک را جمع کړل او ورته وایي چې ما ته یو خط راغلی او خط ډېر عزتمند خط دی، خط ډېر عزتمند خط دی او ستاسو څه خیال دی؟ هغه چې کم پوجیان او اکثر پوجو کې عقل نه وي، چې کم پوجیان دي دا د عقل نه پاک دي، چې کم جرنیلان دي دوی کې عقل نشته. د پنجپیر شیخ به ویل چې د پوجي مثال د خره دی چې کم ګوړی پې وړی هغه دله چې کم دی وړي، نور پوجي کې عقل او انسانیت نه وي. نو د دې د وجې نه
سلیمان ښځې چې کوم د خلک راجمع کړي څه وکړو نو خلکو ورته وویل چې موږ طاقت والا خلک یاستو مضبوط یاستو موږ جنګېږو نو بلقیس ورته وویل چې نه جنګېږو موږ دې باندې اول امتحان کوو خو دا پیغمبري به اوس موږ جنګ نه شو کولی دې له موږ هدیې لېږو کو هدیې قبول کړي پیغمبر نه دی دنیایي بادشاه دی بیا اوس جنګ شو کولی نو هدیې ولېږلې سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې د دنیا په هدیو باندې تاسو ما نشئ چې کوم دی دوکه کولی او داسې مخلوق به در باندې در ولمه چې د هغې طاقت به ستاسو طاقت به د هغې سره جنګ کولو نه وي او یا مسلمانان شئ هدیې بېرته راواپس کړلې بلقیس د ځان سره لښکرې پوجونه واخیستل او لاړه د سلیمان علیه السلام باندې ایمان راوړ نو یو ورکوټې مرغۍ ملاچرګک هغه د اسلام یو داعی شوله یو دعوت کوونکې جوړه شوله د دې د وجې نه جناب رسول الله منع کړې ده چې څوک به ملاچرګک چې کوم دی نه وژني ملاچرګک به څوک نه وژني دا انعامت الله تعالی ورکو او یو وله په سر باندې چې کوم دی یو تاج کېښوستو چې بهترین تاج دا د نورو مرغو نشته دا ورته الله تعالی په دغه وجه باندې ورکو نو که موږ او تاسو هم دین وکړو یا دین خدمت او کار وکړو الله تعالی به دغه تاجونه موږ تاسو هم را په سر کړي